الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. دا آیات مبارک د سورة فرقان 54 نمبر آیات مبارک دی چې د چا په کور کې پیغلې بچې وي یا زامن وي او هغه وایي چې د هغې رشته نه کېږي، ډېر مسلمانان راځي تپوسونه کوي، رابطې کوي. د هغې دپاره حضرت اقدس اشرف علي الثاني رحمت الله علیه زمونږ اکابرو که دي او نورو بزرگانو په مختلفو کتابونو کې لیکلي دي، مختلف معمولات دي. یو معمول دا آیات مبارک 21 ورځو پورې 21 ورځو پورې روزانه 314 ځله ویل. انشاءالله د الله د کرم نه د امید دی چې ډېر زر تر زره به الله پاک د دغې بچې یا د بچي رشته راولي او الله به د ده رشته وکړي. دا پریشانی به الله ختمه کړي. ډېر داسې راغلي دي چې هغې درخواست کړی دی او موږ ورته دا وظیفه ورکړې ده. نو الحمدلله د هغې رشتې شوي دي. دا یو مجرب عمل دی، مجربه طریقه ده. نو کوم مسلمانان چې د بچې یا د بچي د رشتې دپاره پریشان یا رشته نه کېږي یا کېږي خو ماتېږي، نو هغه د دا آیات مبارک یو ځلې بیا ویم. اعوذ بالله من الشیطان وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.